जी बिल्कुल دا वक्त موږ سره د ان پی مشهور لیډر شکیل بشیر خان موجود دی. سر تاسو ډیره مننه. سر چې کوم حالیه الیکشن وشو دغه کې ان پی ته شکست ملاو شو، تاسو ډیر زیات مهنت وکړو، په خپل حلقه کې ترقیاتو کارونه هم کړي او په دغه الیکشن کې ایمل ولی خان سره اوګه بوګه باندې د کشرور په شانته ولاړ وای منډه تړلې مو اخلي هر کور ته ځان ورسو، خو بیا هم تاسو دغه ته شکست ملاو شو. سر تاسو غواړئ دا شکستو کنات تاسو منډیټ تاسو نه دغه وټونه غلا شوي دغه منډیټ باندې ډاکواله شوي ده، نن تاسو دغه خلاف ځای به دغه صوبایي اسمبلۍ چوک مخې ته احتجاج کوئ د دغه احتجاج ایجنډا سره، او سر تاسو غواړئ تاسو واقعي دندې شوي ده ان پی سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له موقع راکړه. بالکل څنګه چې تاسو خیر تاسو خو به دلته د ایمل خان سوابع کې 400 کې چې بلورس کم احتجاجي جلسې وي هغې کې هغه ښکلې تفصیل باندې هغې باندې باس کړو، خلکو ته خطاب کړو. بالکل جی زمونږ منډیټ پټ شوی دی، مونږ محنت کړو، زمونږ دلته کارکردګي ده په دې صوبه کې په دې ضلع کې دلته چې څه ترقیاتي کارونه شوي دي دا د سرې جنډې کړي دي، او د پی ټي آی چې تاسو کارکردګي وګورئ صفر ده، نه څه کارکردګي شته نه څه کارنامه شته. بالکل جی زمونږ منډیټ پټ شوی دی، دومره پولینګ نه دی شوی دا څومره چې دوی ښیي. نو دغه د وجې نه او تاسو ته پته ده چې ډېرو کمو خلکو وټونه غشتو او غلی ورته دا ویل چې تاسو ګټلې ده او هغه نن د امپیتوب خلف واغشتو. نو څنګه چې ایمل خان دا خبره کړې چې پیسه پکې چلېدلې ده، داندلي پکې شوې ده، نو موږ همدغې لړ کې روت یو او خپل پرامن احتجاج ریکارډ کوو چې د ان پی چې کم عوام ورسره ولاړ دي، عوامو وله ووټ ورکړی دی، خو په یو منظم طریقې باندې وله منډیټ یې پټ شوی دی. سر نن سبا ان پی یو مضبوط قوت ساز شوی دی. سر تاسو څه ګڼئ څنګه چې په مرکز کې د پیپلز پارټۍ نون لیگ او د ام کیو ام حکومت جوړ شو، مریم نواز وزیر اعلی شوله، شهباز شریف به وزیر اعلی شي، ویل کېږي دا د پی ډي ایم یو دویمه برخه ده. یعنې دوی وایي پی ټي آی والا وایي چې دوی یو جعلي حکومت دی، منډیټ یې غلا کړی دی، جعلي وزیر اعظم به وي. سر تاسو څه ګڼئ څنګه چې ملک کې دغه ملک قرضو سره مخ شوی دی، آی ایم ایف قرض نه ورکوي پاکستان له، دهشتګردي دی یو طرف ته، څه ګڼئ سر دوی به دغه ملک مخکې بوځي که نه؟ ګورئ جی دغه خبره خو تاسو ما سره دې ومنله چې ټولې پارټۍ وایي چې داندلي شوې ده، دغه د پی ټي آی وایي داندلي شوې ده، عوامي نیشنل پارټي وایي داندلي شوې ده، جمعیت وایي داندلي شوې ده. نو خامخا چې دا ټول خلک وایي نو دې کې حقیقت شته. خدای دې کي چې دا ملک په ښه طرف روان شي. دې وخت کې اکانمي بالکل خرابه ده، چې اکانمي ښه شي. زمونږ صوبه چې کم قرضدار ده 1000 ارب روپۍ د پی ټي آی په وخت کې قرضداره شوې وه، اکانمي تباه ده، دلته دهشتګردي ده، بدامني ده. الله نه به دا دعا کوو چې خدای دې کړي چې زمونږ دا ملک او زمونږ دا صوبه معاشي طور باندې مخکې لاړ شي، د امن و امان په لحاظ باندې ښه لاړ شي. خو زما دا نه دی خیال چې دې صوبه کې بس چینج راشي یا به دې صوبه کې څه معاشي ترقي راشي یا به امن و امان ښه شي. خدای دې کړي چې ښه شي، خو زه په خپل سوچ باندې څه بهتري نینم. سر پارلیمنت یو سپریم اداره ده، آئین پاکستان هغوی له یو بالادستي او طاقتور اداره ده، خو بیا په پارلیمنت کې چې کوم ناست خلک دي هغوی خپل دغه طاقت خپل دغه بالادستي هغوی قایم نشي ساتلی او هغوی دا پاور چې کوم دغه جج کولو ورکړی دی. سر تاسو څه ګڼئ دغه پاکستان کې با سیاسي استحکام څنګه راځي؟ دا خو جی پکار دی چې دې دپاره ټولې سیاسي پارټۍ چې هغه نظریاتي دی وخت کې اختلاف هم ساتي، خو چې په دې یو پوینټ ایجنډا باندې راغونډ شي چې دلته طاقت چې دی دا عوام سره دی، چې عوام څوک منتخب کوي، عوام چاله اختیار ورکوي، عوام څوک خوښوي چې هغه زمونږ په حکومتو کې پکار دی چې هغوی له اختیار ورکړي شي. خو دې دپاره ټولې سیاسي پارټۍ دا نه چې مثال یو پارټۍ ته هلته اشاره وکړي او هغه بیا خپل ډیل وکړي او د دې ځای نه تا سره په احتجاجونو کې وي، په جلسونو کې وي او بیا د ډیل د وجې نه هغه تا سره خپل دغه پرېږدي او هلته لاړ شي. نو دې دپاره خو دغه ټولې پارټۍ چې په یو پوینټ ایجنډا باندې راغونډ شي چې طاقت سرچشمه چې ده د ولس دی، د عوام دی.
سر ان پی نن تحریک شروع کړی دی، اعلان یې کړی دی د دغه قوتونو خلاف. سر تاسو څه ګڼئ دغه تحریک دغه جنګ چې کوم دی دا به د اسټبلیشمنټ خلاف دی، ریاست خلاف دی، کني ریاست کې دننه موجود کم خلک دي، کسان دي، فرد دي، هغوی خلاف شروع دی؟ نه جی دا خو د ریاست خلاف نه دی چې کم هغه خلک چې څوک په سیاست کې ګوتې وهي، څوک چې دا کار نی چې هغوی سیاست کې مداخلت وکړي، دا د هغې خلکو خلاف دی. نو انشاءالله څنګه چې عمل خان وایي چې دا جدوجهد به طویل وي، خو انشاءالله کامیابي به انشاءالله هم د ولس وي او د عوامي نیشنل پارټۍ به. شکیل خان دا سوال هم کول غواړم، څنګه چې د قوم پرستۍ اواز کیږي، پارټیانې جوړې شوي دي، سر تاسو نه ګڼئ چې اوس وخت راغلی دی چې ان پی خو هم د پاکستان د ترقۍ دپاره اواز اوچت کړي، د قوم پرستي اواز پرېږدي، دغه ناره ختمه کړي، د ملک ترقۍ دپاره، د ملک معیشت دپاره ستاسو چې کوم کارکنان دي، ستاسو پارټي یو مضبوط قوت لري، یقینا دا به د پارټۍ او د ملک دپاره بهتره ثابته شي. نه جی نو قوم پرستی خو دا مطلب نه دی چې مونږ وایو چې ملک ته کمزوري شي، مونږ وایو چې پښتنو سره کم دا زیاتی کیږي، کم چې زمونږ دا وسایل دي د دې صوبې، بجلي ده، ګیس دی، اوبه دي، معدنیات دي، ځنګلات دي، په دې د زمونږ د پښتنو اختیار راکړي. نو چې په دې مونږ له اختیار راکړو نو الله تعالی مونږ له ډېر وسایل راکړي دي، نو زمونږ دا صوبه به معاشي طور باندې ډېره مخکې لاړ شي. مونږ خو خدای مکه دا نه وایو چې ملک ته خراب شي، ملک ته تباه شي، ملک ته ترقي ونه کړي، نه مونږ خو چې ملک او دا ولې زمونږ دا صوبه چې ده دا پاکستان حصه نه ده، دا ولې د پاکستان نه دی، نو چې زمونږ صوبه چې کم زمونږ خو د چا نه خیر نه غواړو، مونږ وایو چې زمونږ د صوبې کم حق دی دا حق دی د دې ولس ته میلو شي. سر تاسو نن دا ان پی لیډ کوئ، یقینا تاسو پرې پارټۍ کړې غټه رشته ده، پخوان تاسو کار کوئ. سر تاسو چې کوم کارکنان دي دغه الیکشن شکست نه پس هغوی که څه مایوسه دي، خو څه بیا هم په دغه پارټۍ کې ډېر زیات اکټیو دي، هغوی دپاره ستاسو لخوا څه پیغام دی؟ ګورئ جی ما خو دا 2-3 ځله مخکې وي چې خلکو ستاسو نه ډېر امیدونه دي دغه پارټۍ کې تاسو ډېر ښه رول ادا کوئ، د عوامو لپاره خدمت دپاره شپه ورځ لګیا یاستئ. مهرباني جی څنګه ما 2-3 ځله مخکې ویلي دي چې په دې الیکشنو کې زمونږ ورکر، زمونږ ملګرو ډېر زیات محنت کړی دی او د هغوی محنت ته، د هغوی جذبې ته زه سلام کوم. د هغوی غریبانانو نه پاتې نه ده، هر ورکر، هر ملګري، هر تنظیمي ملګري چې چا سره عهده نه وه نو هغه د خپل د ملګري دپاره ډېر محنت کړی، خو چې څنګه درته وویل چې یو منظم طریقې سره زمونږ له هغه خپل مینډیټ را نه کو، نو شکر الحمدلله نه زمونږ ورکر مایوسه نه دی. تاسو بل ورځ 400 کې زمونږ د یو هغه احتجاج ولیدو، همدغه ملګري څومره په جوش جذبه راغلي، څومره جوش و پکې، څومره ولوله وه پکې. انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر انګریز نه دی ختم کړی، نو دا خلک به ختم کړو انشاءالله. زمونږ ورکر سر ستاسو کوم سیاسي مخالفین دي هغوی له به څه جواب ورکوي؟ ستاسو له عمل مخکې سره ځوان کل لپاره، د خیبر پښتونخوا لپاره، پاکستان لپاره منشور څه سوچ عمله کړی دی؟ ګورئ جی مونږ خو همدغه زمونږ منشور دی چې خپله خاوره خپل اختیار، دغه د ټولو نه لوی زمونږ یو خبره چې هر ځوان په دې پوه شي چې مثال زمونږ صوبه کې چې څه پیدا کیږي په دې لاول د دې پښتنې خاورې حق دی، او دغه دپاره مونږ محنت هم کوو، دغه دپاره مونږ اواز هم اوچتو، مونږ ځوان کل ته هم دا اپیل کوو چې تاسو ځان وپېژنئ، چې تاسو را مخکې شئ، ځان ویښ کړئ، په دې ځان پوه کړئ چې خدای پاک د طرف نه مونږ ته ډېر څه میلو شوي دي، خو دلته مونږ له هغه خپل وسایل، زمونږ هغه حق مونږ له نه راکړي کېږي. نو دې دپاره چې ځوان وي، دې دپاره بوډا وي، دې دپاره درمیاني عمر وي، دې دپاره ایون زمونږ خویندې میندې پکار دي چې راپاسي، د دې دپاره آواز اوچت کړي. او نن سبا انشاءالله چې څومره وخت تېرېږي خلک به پوهېږي چې مونږ سره څومره زیاتي کېږي. نو مونږ همدغه دپاره د پښتنو دپاره، د دې پښتنې خاورې دپاره مونږ جدوجهد کوو، او دا همدا صوبه، دا ځای چې ده هم د پاکستان حصه ده، چې زما صوبه خوشحاله نو پاکستان به خوشحاله وي. او انشاءالله زما د ځوان کل نه دا امید دی چې که خیر یې هغه به زمونږ د आवाज اوري او ان شاء الله کیږي چانه سزوان کول چې کم دی ټیک شه فیصلې به د جوش کې کړي هوش سره به نه کړي خو ان شاء الله چې څومره وخت یریږي غوي به په دې خبره پويږي غوي به هوش سره بیا فیصلې کوي او په دې خبره به پیږي چې عوامي نېشنل پارټي سره واحد پارټي ده چې هغه د پښتنو د حق لپاره आवाज موچتي غوي قربانيان ور کوي او هر قسمه سخت برداشت کوي خو د پښتون د لپاره هر میدان کې پاولني صف کې ولاړ سوال نن په صوبایي اسمبلی کې خلک برداري کیږي سر تاسو په دغه اسمبلی کې وخت تیر کړی کوم چې ټیم نن متحب کیږي دغه ټیم ته سونه چیلنج ده سونه امتحان دی تاسو غوښتل سم مشوره ورکوي
نو ما ته خیر دغه ما ته پته نشته چې څو خلک څومره خلک تلي دي څوک زه خو پکې ډېر خلک پیژنم هم نه خو په کار دي چې دغې خلکو ته به هم زما دا مشوره وي چې خدای دپاره دلته د صوبې معاشي حالت باندې توجه ورکړي شي دغه لنګرخانې یا خلک خیرمار کوی ما چې بس مونږ بوله بیت المال نه ورکو مونږ بوله زکات نه ورکو مونږ بوله دا چلو کو نه په کار دی چې دلته د روزګار موقع پیدا کی دلته کارخانې جوړې شي دلته د روزګار موقع خلکو له ورکي دلته خلکو ته ځوانانو ته زمونږ روزګار ورکړي شي د دهشتګردۍ نه بچ کی او د خپل صوبې د حق دپاره په کار دی چې آواز اوچت کی د صوبې د حق دپاره جګړه وکړي 4 کاله د دوی مرکز کې حکومت هم خو دوی نشي خولی چې 1 روپۍ دوی د مرکز نه د خپلې صوبې له د 2018 نه 2023 پورې روړي دوی نه خو ډېره ښه موقع مس شوې ده ځکه چې مرکز کې هم د دوی حکومت اوس هم د دوی په کار دی چې د خپل صوبې د حقوقو دپاره ښه برپور جدوجهد وکړي او داسې اجتماعي کار وکړي دلته خلکو ته خپله کارکردګي وښایي کمې پورې به دوی مطلب هم دغه د همدردۍ اوټ اخلي کمې پورې به د جذباتي اوټ اخلي دلته عوام هم ترقي غواړي روزګار غواړي بدامني ختمول غواړي نو دغه مسلې دي چې دغه دپاره دوی اواز اوچت کړي د دې صوبې د ترقۍ دپاره د پښتنو د مخکې روان دو د پاره زمونږ د پښتون بچي د ښه مستقبل دپاره پکار دی چې دوی کار وکړي شکیل بشیر خان 400 جنرال ته وخت ورکولو ډېره شکریه بانی جي ډېره مهرباني